مسله دا دی که یو کس درته دعوت درکړي او دا چاته چې دعوت ورکړی دی دغه دعوت قبول نه کړ، یعنی مطلب څه دعوت ته ور نه رغلل، نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابن عمر رضی الله عنه نقل کوي وی دې سړي د الله تعالی او د هغه رسول نافرماني وکړه. نو دې د وجې نه چې کله څوک دعوت درکړي نو دعوت قبلول پکار وي، او دعوت قبلولو کې یو فایده دا دی چې ګوره سنت طریقه دی، او بل دا چې کله دعوت قبول شي نو دې سره چې انسان یو رشتہ دار څخه یا کلی څخه یا بل مسلمان رو دی چې دعوت درکړي او د هغه دعوت قبول کړي نو ګوره دا به خوشحال شي او د دې سره مینه محبت پیدا شي، او سبا چې بیا ته ورته دعوت ورکوي نو د تا له دعوت خو هم دا قبلوي. خو وروڼو دې دعوت کې دغه مسله زده کول پکار دي، ډېر خلک د دینه نه خبره دي. وګوره دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې دعوت درکړه دعوت قبول نه کړ د الله تعالی او د هغه نافرماني د رسول نافرماني وکړه، او که یو کس دعوت یې درته درکړه خو ټیک دی دعوت یې قبول کړه، او که بې دعوته څوک دعوت ته داخل شو یعنی ټیکالې ته روټۍ ته داخل شو او روټۍ وخوړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کس بې دعوته چې روټۍ ته داخل شو دا داسې کار وکړ لکه یو غل چې وي هغه راشي غلا وکړي او لاړ شي، نو دیم د غل په شانتې راوړل غلا یې وکړه او لاړله. نو وروڼو موږ تاسو ته پکار دي څوک دعوت درکړي دعوت قبلول پکار وي، او دعوت چې نه وي درکړی نو بیا دغه دعوت ته هغه خوراک ته ایدل نه دي پکار، دا بیا داسې شي لکه غل په شانتې شي، نو دې شي نه ځان ساتل پکار وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې نه منع کړي دي.